چا رشتہ کټ کړی دا لاړ شو رشتہ وپالو او توبه وکاږو چا د مور پلار نافرمانی کړی دا توبه وکاږو الله پاک ته مور پلار راضی کو چا په زړه کې کینا بغض ساتلو زړه پاک وینځو صفا سوترا کورم خلق انزي کمرې خلق انزي دکان خلق را صفاکي اختر نمخ کې خزم دا ټول لوخي را کوس کړي تاسو خزم هم کړي تاسو ټول ته پته ده او لاندې پاکیو برم پاکیو چونیم ورکیو ارس تازه کی ولی اختر دی روزه په خله ځان ستړي کی مسلمانا روزه په خله نه د شپې را پاسا په تیار کې لک شان الله سوچت کا و یا الله کور خو مې پاک کړي دی خو زړه مې ګنده دی الله ستانه غواړم دا زړه مراله پاک الله ستانه غواړم دا زړه مراله پاک چې چا زړه پاکو د کور په خپل پاک دی او کو چا زړه ګندو کو کور شل پیرې پاکو د زمزم په وبوي وینځو قسم دې دا کور اسخا دې پاک نه دی ځکه د کور زړه چې کوم زړه په دې کور کې اوسېږي هغه اسخا دی او رزق اسخا دے بدن اسخا دے ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام نے واوریدل چې کم بدن پر په حرام رزق باندې غټ شي وی د دې بدن زه سیوا د جهنم د کندنا بل زه دی الله جوړ کړي نه دی سر د جهنم په اور کې دا بدن سوځي چې په حرام رزق باندې کم بدن غټ شوی الله دې زمونږ تاسو د ټولو توبه نصیب کړي الله دې زمونږ تاسو د ټولو حلال او فراخ روزي نصیب کړي